بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د الفقه الميسر څلورم درس دی او په دې درس کې به ان شاء الله مونږ د اوبو قسمونه او د هغې احکام مبارکه خبره کوو. یعنی د اوبو قسمونه او د هغې احکام به ان شاء الله نن مونږ بیانو. اقسام المیاه، اقسام المیاه، اقسام چې دی دا د قسم جمع ده. قسم یعنی یو قسم، دو قسمه، پنځه قسمه، څو قسمه دي مونږ سره. نو څو قسمونه دي مونږ وایو قسمونه او دوی ورله اقسام په عربۍ کې استعمالوي. او میاه چې دی دا د اوبو جمع ده، د ما جمع ده. ما په پښتو کې ورته مونږ اوبه وایو، عربۍ کې ورته ما وایي. او د ما جمع چې دی که نه دا میاه دی. نو د اوبو قسمونه و احکامها و احکام المیاه، دا اصل کې دی و احکام المیاه. میاه د اوبو جمع ده که نه، اوبو ته ډېر اوبو ته وایي. و احکام المیاه او د هغې اوبو احکام. اقسام المیاه د اوبو قسمونه و احکامها او د دې حکمونه، د دې اوبو حکمونه. اقسام المیاه د اوبو قسمونه و احکامها. او راځئ اوس ان شاء الله مونږ دلته کې به مونږ ته معلومیږي چې یاره د اوبو څو قسمونه دي او د هغې احکامات څه دي. تنقسم المیاه، تنقسم مطلب دی تقسیمیږي. المیاه اوبهګانې، اوبه. ټیک شوه جي. تنقسم المیاه اوبه تقسیمیږي باعتبار المیاه د هغې اوبو په اعتبار سره، التي هغې اوبو په اعتبار سره، التي معنی جنس یا هغه اوبه تحصلو چې حاصلیږي بها په دغې اوبو سره الطهارتو پاکی، پاکی پې حاصلیږي. والمیاه، والمیاه التي، والمیاه او اوبه التي هغه لا تحصلو چې نه حاصلیږي بها دغې اوبو سره الطهارتو پاکی الى خمسة اقسام. خمسه معنی پنځه، اقسام قسمونه پنځه قسمه باندې دي، په پنځه قسمه باندې دي. نو تنقسم المیاه، تنقسم معنی تقسیم کیږي، تقسیم. المیاه چې دی اوبه، ډېر اوبو ته وایي. باعتبار المیاه التي ان پانی، دلته اعتبار با معنی را سره او اعتبار اعتبار دی. میاه د اوبو جمع را بیا اوبه. التي معنی را جنس، اردو کې وایي جنس، او مونږ په پښتو کې وایو په کمو سره چې، په کمو سره چې، په کمو سره چې تحصلو حاصلیږي، حاصلیږي بها با معنی را سره او ها معنی دا اوبو طرف ته راجع ده چې دغه اوبه الطهارت پاکی. واو معنی دا او میاه معنی دا اوبه. التي معنی دا په اردو کې جنس او مونږ په پښتو کې وایو کمو سره چې، کمو سره چې. لا معنی دا نہیں، لا معنی دا نہیں. تحصلو حاصلیږي چې نه حاصلیږي. لا تحصلو معنی دا چې نه حاصلیږي. لا تحصلو معنی سره چې نه حاصلیږي. دا نه چې دی که نه په پښتو کې دا د دې لا معنی ده. لا معنی ده نه، تحصلو معنی ده حاصلیږي، نه حاصلیږي. بها په دغې اوبو سره، با معنی ده سره او ها دغه اوبه یادوي. الطهارت پاکی الی خمسة په پنځه، الی معنی دلته کې وکړه په، او خمسة معنی ده پنځه، پانچ. اقسام د قسم جمع ده، قسمونه مونږ ورته په پښتو کې وایو قسمونه. ٹھیک شو جی. نو تنقسم المیاه اوبه تقسیمیږي باعتبار المیاه التي د هغې اوبو په اعتبار سره، په کومو سره چې تحصلو بها الطهارت، تحصلو حاصلیږي بها الطهارت په دغې اوبو سره پاکی. والمیاه، والمیاه التي او هغه اوبه کومې چې کومو سره چې لا تحصلو نه حاصلیږي بها الطهارت پاکی الى خمسة په پنځه قسمه. الى خمسة اقسام معنی سره په پنځه قسمه دي. اول نمبر قسم درته اوس بیانوي. طاهر په خپله پاکي وي، پاک پاک پاکي وي.
دا اوبه په خپله پاکې وي. طاهرون معنا څه ده؟ طاهرون پاکې وي، مطهرون او پاکونکي وي، یعنی چې څه پې وینځي هغه هم درله پاکوي، په خپله هم پاکې وي او چې څه پې وینځي او دس پې کې هم دا اوبه پاکې دي، که سکې هم پاکې دي، که کپړې پې وینځي هم پاکې دي، که لوښې پې وینځي هم پاکې دي. نو مطهرون پاکونکي دي، که څه پې وینځي هغه درله پاکوي. طاهرون په خپله پاکې دي، مطهرون او چې څه پې وینځي نو پاکوي درله. نو مطهرون معنا ده پاک کوونکي دي، پاک کوونکي دي، پاک کوونکي دي. غیر مکروه، مکروه نه دي، غیر معنا ده نه، او مکروه معنا ده مکروه. مکروه څه ته وایي چې دا مکروه وپېژنئ؟ مکروه هغه څه چې ته کراهت کې، کراهت څه ته وایي؟ کرکې ته وایي، کرکه چې مکروه نه وي، یعنی کرکجنې نه وي. طاهرون په خپله پاکې وي دا اوبه، مطهرون او پاکونکي هم وي چې څه پې وینځي هغه پاکوي هم. غیر مکروه او مکروه هم نه وي، یعنی کرکجنې نه وي چې کرک هم ترې سړی نه کوي. نو پاکې اوبه هغه مکروه نه وي، هغې نه خلک کرکه نه کوي. ګنده اوبو نه کرکه خلک کوي، لیکن پاکې اوبو نه څوک کرکه نه کوي. نو اوس درته وایي طاهرون مطهرون غیر مکروه کمې اوبه دي چې په خپله هم پاکې وي او چې څه پې وینځي هغه هم پاکوي، او غیر مکروه او مکروه هم نه دي. نو هغه درته اوس ښایي چې کمې اوبه دي. نو هغه درته وایي والماء المطلق، هغه مطلقې اوبه دي. والماء المطلق طاهرون، ماء مطلق چې دی هغه پاکې دي. ماء مطلق کمې دي؟ وایي ماء مطلق هغه اوبو ته وایي، ماء مطلق هغه اوبو ته وایي چې په خپل اصلي حالت باندې موجودې وي. کم قدرتي د هغې چې کم الله پاک فطري حالت مقرر کړی دی هماغه فطري حالت باندې موجودې وي. ټیک شو جي؟ او په هغې کې څه نجاست میلاو نه وي او نه پې څه شیز غالب شوی وي. دې نه هغه مخکې درس کې مونږ ووایو، دې نه هغه دا اوس چې کوم مونږ درس وایو د دې نه مخکې درس کې مونږ ماء مطلق قسمونه ووي چې د هغې بیا اووه قسمونه دي. یو چې دی ماء السما د باران اوبه، ماء النهر د نهر اوبه، او بل چې دی ورسره ماء البئر د کوي اوبه، او ورسره چې دی ماء العین د چشمو اوبه، بیا ورسره ماء البحر د دریاب اوبه، ماء ذاب من الثلج داسې اوبه چې هغه د واورې نه جوړې شوي، واورې نه ویلې شوي، او ماء ذاب من البرد هغه اوبه چې شي ګلی د ګلی چې ویلې شي د هغې هغه اوبه. نو دا اووه قسمونه اوبه ماء مطلق دي. نو دا درته هغه اوبه یادوي. ماء مطلق چې دي هغه طاهر هم دي، مطهر هم دي. ټیک شو دي؟ او اوس درته وایي والماء المطلق، ماء مطلق طاهر پاکې دي، په خپله پاکې دي. وتحصل او حاصلیږي به په دې ماء مطلق سره، با معنا ده سره، او دا هی معنا ده ماء مطلق. ماء مطلق به د ماء مطلق سره الطهارت پاکی. نو تا ته وایي طاهر مطهر غیر مکروه. اول نمبر قسم د 15 قسمونو کې د اوبو چې کوم 15 قسمونه دي هغې کې د اول نمبر ښایي چې طاهر په خپله پاکې دي، مطهر او پاکونکي هم دي، غیر مکروه او کرکجن هم نه دي، کرک هم نه کېږي، مکروه نه دي. مکروه معنا ده کرکجنه. والماء المطلق اول نمبر په دې کې ماء مطلق دی چې دا طاهرون دي، دا په خپله هم پاکې دي. وتحصل او حاصلیږي، و معنا ده او حاصلیږي به په دې ماء مطلق سره الطهارت پاکي. نو اول نمبر پکې ماء مطلق دی چې دا په خپله پاکې دي او په دې سره پاکي حاصلیږي او دا مکروه هم نه دي. دویم نمبر وګورئ جي طاهرون پاکې دي. دویم نمبر اوبه هغه دي چې په خپله پاکې دي، طاهرون پاکې دي، مطهرون او پاکونکي هم دي. مکروهن لیکن دا مکروه دي، دې نه د انسان کرکه کېږي. مثلا زه به درله مثال درکړم. دلته کې ما اوبه کېښودې بالټې کې او هلته نه پیشو راله او د هغه جوټک لږې اوبه یې ته وڅکلې، نو انسان د دې نه کرکه کوي که نه جي؟ ښه. یا چرګه راله د دغې بالټي نه اوبه وڅکلې نو بیا هم ته انسان کرکه کوي. یا مار راغې د دغې اوبو نه یې وڅکلې بیا هم ته انسان کرکه کوي. لیکن دغې اوبو باندې که دا ماء مطلق نه وي نو په دغې باندې بیا ته اودس چارهدام کولی شي. ټیک شوه؟ نو او که ماء مطلق وي نو بیا دا مکروه تنزیهي دي. مکروه تنزیهي
هغه مکروه ته وایي. مکروه تنزیهي نه چې ځان بچ کې نو ثواب پې درته میلاویږي، او که نه مکروه تنزیهي کار کې نو څه ګناه پې نشته. او یو مکروه تحریمي دی. مکروه تحریمي دا حرامو ته نږدې وي او د دې کول ناجایز دي، عذاب پې میراویږي، جایز نه دي. د دې د مکروه تحریمي کول هغه دغه وي ناجایز دي، او که ځان ته بچ کې نو ثواب پې درته میلاویږي. نو مکروه څه ته وایي چې کرکه ته سړی کوي. نو ګورئ دویم نمبر د اوبو قسم طاهرون په خپله پاکي دي، مطهرون او بل سیدم پاکونکي دي. مکروه لیکن مکروه دي، کرکه ته انسان کوي. نو هغه کومې یوې دي؟ وهو الماء الذي، وهو معنا ده و، اردو کې وایي و معنا ده او، هو معنا ده هغه، ماء هغه مکروه اوبه چې درته یادوي دا طاهرون مطهرون او مکروهون دا اوبه درته یادوي. دویم نمبر وهو او هغه، دا هو معنا ده هغه، هو هما هم، ٹھیک شو. او هو او هغه ما اوبه دي الذي کمی چې یعنی جو کې، اردو کې وایي جو کې، الذي معنا ده جو کې، مونږ په پښتو کې وایي کمی چې. شریبت معنا ده پینا، پیا، ٹھیک شو. اوس کلی شریبت، اوس کلی منه، من معنا ده سه، اردو کې وایي نه، مونږ ورته نه وایو. او هو معنا ده دغه اوبه یادوي، ها د دغې اوبو نه، دا چې کوم طاهرون مطهرون مکروه دي نو دا دغه هو معنا ده اوبه. الحره، حره پیشو ته وایي، پیشو. او معنا ده یا. الدجاجه، دجاجه چرګه. او یا مونږ ورته او عربی کې ورته او وایي، مونږ ورته په پښتو کې یا وایو. سباع الطیر، سباع الطیر چې دی که نه دا هغه مارغه ته وایي چې نور واړه مارغان خوري، په پنجو باندې شلی او بیا یې خوري. نو لکه مثلا باخه یا دغه شانتې ټپوسان، دا چې دا واړه مارغان ونیسي نو په هوا کې ونیسي او په خپو باندې وشلی په پنجو سره او هغه بیا وخوري، نو هغې ته سباع الطیر وایي. شکاري مارغه، ښکاري مارغه، مونږ ورته ښکاري وایو. ښکاري مارغه د هغې نه اوس کی. او اویل حیتو، او معنا ده یا. الحیتو معنا ده مار، سامپ، اردو کې ورته سامپ وایي. او دا ښکاري مارغه، د ښکاري مارغه څه ته وایي؟ دې ته اردو کې شکاری پرنده وایي. ٹھیک شو جی. یکره الوضوء، یکره معنا مکروه وي، الوضوء او دس. والاغتسال، اغتسال غسل ته وایي، غسل. تنزیحي معنا دا مکروه تنزیحي چې ما درته اوس مخکې د هغې تشریح وکړه چې مکروه، یو مکروه تحریمي وي، یو مکروه تنزیحي وي. مکروه یکره الوضوء او دس مکروه وي، والاغتسال او غسل مکروه وي. تنزیحا کم مکروه؟ مکروه تنزیحي وي، مکروه تحریمي نه وي. بذلك الماء، با معنا ده سره، ذلك معنا ده اوس، الماء اوبو سره، دغې اوبو سره چې دا کوم نه پیشو څکلي دي، چرګې ته څکلي دي او ښکاري مارغه ته څکلي دي او دغه شانتې مار ته څکلي دي، نو دغه اوبه چې دی که نه نو په دغې سره دغه مکروه تحریمي وي. بذلك الماء اسپانی سے، اسپانی کے ساتھ. با معنا ده سره او ذالک معنا ده اوس، اردو کې وایي اوس، مونږ په پښتو کې وایو هغه. او ما معنا ده اوبه، دغه اوبو سره، هغې اوبو سره. ٹھیک شوه. اذا معنا ده کله چې، کانا وی، اذا كان الماء، ماء المطلق، کله چې ماء مطلق وي. اذا معنا ده کله چې، کان معنا ده وي، الماء المطلق، ماء مطلق موجودا معنا موجود، چې کله ماء مطلق موجود وي که نه اوس درته وایي
چې کله ماء مطلق وي نو بیا په دې دا کمې اوبه چې جوټه اوبه دي دغه جوټه اوبو سره اودس کول څنګه دي نو اوس درته وایي اذا كان الماء المطلق کله چې ماء مطلق موجودا موجود وي اذا كان الماء المطلق کله چې ماء مطلق موجود وي ولا كراهة في استعماله اذا لم يوجد غيره کله چې ماء مطلق موجود وي کنه نو بیا په دغه جوټه اوبو سره اودس کول او غسل کول مکروه تنزیهي وي پوه شو جی يكره الوضوء والاغتسال تنزيها بذلك الماء اذا كان الماء المطلق موجودا دي زي پوری دا خبره اوچلی ده يكره الوضوء نوالا اذا كان الماء المطلق موجودا پوری دي زي پوری دا خبره اوچلی ده چې کله ماء مطلق هغه خالصي اوبه ساده اوبو هغه چې کومې هغه اووه قسمونه د اوبو دي که هغې کې هغه اوبه موجودې وي نو بیا دغې جوټه اوبه د بیشو د مرغه او د چرګې او د مار په دې جوټه اوبو باندې اودس کول مکروه تنزیهي دي ولا کراهت او کراهت نشته لا معنی ده نشته او کراهت معنی کراهت یعنی کرکجنواله في استعماله اي في استعمال الماء د دې اوبو دا چې کومې جوټه اوبه دي استعمال ته وایي او هي معنی ده دا جوټه اوبه درته یادوي اذا معنی ده کله چې لم معنی ده نوي یوجد ملاو نشي لم یوجد معنی ده ملاو نشي غیر معنی ده علاوه هو معنی ده دا اوبه د دې اوبو نه علاوه که نورې اوبه نه وي دا د دې جوټه اوبو نه علاوه که نورې اوبه نه وي نو ولا کراهت فی استعماله نو د دې په استعمال کې بیا څه کراهت نشته دا یعنی کرکه پکې نشته بیا ته دا استعمالولی شي که ماء مطلق موجودې وي او ته بیا هم دا جوټه اوبه استعمالوې نو دا مکروه تنزیهي دي او که ماء مطلق نه وي او بیا ته دا اوبه استعمالې نو په دې کې څه کراهت نشته او دا بیا مکروه نه دي ته استعمالولی شي نو ولا کراهت او کراهت نشته فی استعماله د دې جوټو اوبو په استعمال کې اذا لم یوجد غیره یوجد معنی ده یا کله میلاو نشي نو یوجد معنی دلته مونږ میلاو کوو ټیک شوه او لم معنی ده نه او اذا معنی ده کله غیر معنی ده علاوه ٹھیک شو او هو معنی دا اوبه دا چې کومې دا جوټه اوبه دي اذا لم یوجد غیره کله چې د دې جوټو اوبو نه علاوه نورې اوبه نه وي نو بیا دا استعمالولی شي د دې په استعمال کې کراهت نشته او کله چې ماء مطلق موجودې وي او بیا ته دا اوبه استعمالې دا جوټه اوبه استعمالې نو په دې کې بیا مکروه دي مکروه تنزیهي دي مکروه تحریمي نه خجی د نن سبق مقصد دا دی خلاصه دا ده چې مونږ د اوبو قسمونه او د هغې احکامات وایو نو دا اوبه تقسیمیږي په هغې اوبو په اعتبار سره چې په کومو سره پاکي حاصلیږي او هغه اوبه په کومو سره چې پاکي نه حاصلیږي نو د دوو قسمونو باندې تقسیمیږي یعنی کمې اوبو سره چې پاکي حاصلیږي او کم اوبو سره نه حاصلیږي نو د دې په اعتبار سره دا په 15 قسمونو باندې تقسیمیږي نو اول قسم داسې دی چې دا اوبه په خپل هم پاکي دي او نور څیزونه هم پاکوي او مکروه نه دي غیر مکروه هم نه دي بالکل پاکي اوبه دي نو هغه ماء مطلق دي چې دا پاکي دي او وتحصل به الطهارة او دې سره طهارت هم حاصلیږي دویم نمبر قسم اوبه هغه اوبه دي چې هغه په خپله پاکي دي او نور څیزونه هم پاکوي خو مکروه دي کرکجنې دي کرکه خلکو له ورځي نو هغه کومې اوبه دي کرکجنې اوبه وهو الماء الذي دا هغه اوبه دي شربت منه چې د هغې نه څکلې وي الحرة پیشو او الدجاجة یا چرګې او سباع الطیر یا ښکاري مارغه او الحیة یا تیمار څکلې وي نو دقې اوبو سره يكره الوضوء والاغتسال تنزيها بذلك الماء يكره الوضوء او دسم مكروه وي والاغتسال غسل مكروه وي حكم مكروه تنزيهي مكروه تنزيهي بذلك الماء دي ابو سره دي جوټو ابو سره او کله دا مكروه تنزيهي وي اذا كان الماء المطلق موجودا کله چې ماء مطلق موجود وي نو الا او ولا كراهه
او څه کراهت پکې نه وي فی استعماله د دې اوبو په استعمال کې د دې جوټو اوبو په استعمال کې اذا لم یوجد غیره کله چې د دې جوټو اوبو نه علاوه نورې اوبه نه وي. نو دا زموږ درس و نننۍ ورځ راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.